الو السلام علیکم. شیرپا وروره داسې کار دی چې د افغانانو نه د ملک ډک دی، یو څو ورځې پولیس او دغه شو چې یاره دا به ځي، خو په خدای باور وکړه چې یو ځای نه لاړ شي بل ځای کې تکړه یوسي او دغه بل ځای نه راوالي دلته راشي. او د دوی د لاسه دا د باجوړ کې غوږ کې د څونه لانجې کونجې وشوې، وزیرستان کې وشوې، خو معلومه ده چې د صوبې حکومت چې کم دی دا دوی سره کلک په یو پیج ولاړ دي. که دوی ته لاس اوچت کړي یو کسب هم دلته ایثار نشي. خو دا د دوی کلک ملګري دي، کوم مینې دی کوم پی ای دي، په ایمان کو هغوی ورته وایي چې یاره تاسو ځئ. او دا علاقه ټوله ترې ډکه ده، د دې ځای نه هغه ځای ته ځي او دې ځای نه پیکجې وي د رمضان امپیاګانو او ایمناګانو خپلو کسانو له ورکړي، په والله کو غریب له ورکړي، هیڅ چا له نه دي ورکړي. ما ته دې دا زما موجوده ام پی ای خو د ایمنې دی راته وغوي انور تاج چې موږ ورکړي چې ځای په ځای چې خپل کم کسان دي د هغوی نه شناختي کارډونه اخیستي او یو چیرمین یې له مقرر کړي دي، ټولو هغوی له پیسې ورکړي. نه ته نېشنل پارټۍ له تلي، نه ته قومي وطن پارټۍ له تلي، هیڅ چا له ته نه دی تلي. یعنې را دي شي ما سره د موجوده ام پی ای کینی، خالد دی ما سره کینی، د انور تاج دی کینی چې دا پیکج موږ د غریبانانو له نه 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 بل د افغانستان ولا په دې زموږ په خلکو باندې په معصومانو باندې په باجوړ کې په یو کور کې 4 ماشومان بالکل دا ماټر ګولي هم دا خلک راولي هم دوی غوږ کې د سهولتکاري کوي دلته هم په دې صوبه سرحد کې او په دې پاکستان کې هم دغه راځي او دوی له سیډیم کوي او هر څه د کلک ملګري دي دلته پراتی چې دوی ته لاس اوچت کوي هېڅ هم نشته. د دوی خلاف چې زه یم هفته وړاندې کاروي کړې وه چې د اختر نه وړاندې لاس تړلي کابل ته لیږلي. د نننۍ افطارۍ را جوړولو مقصد هم څه دا خو جی بسم الله الرحمن الرحیم سکندر خان ته پکې موږ سپیشل دعوت ورکړی دی. ملګرو دا زما وراره نعمان چیرپاو د ده ملګري هلته دوبۍ کې د سره انویسټمنټ کوي، نو هغه افطار پارټي کړی و د هغې دپاره ما ته ویل چې خنده پکې وینا وکړه، سکندر خان ته هم پکې دعوت ورکړه، هغه به هم انشاءالله راشي. تب خان هم پکې یاد کړو خو هغوی لږ خصوصیت لکه بیزي دی نشه راتلی، هغې په وجه باندې هغه پاتې شو او سکندر خان به انشاءالله راځي که خیري او مونږ د هغوی شکریه ادا کوو. ځوان یو نن د افطاري را جوړه شوې ده که نه، امینې ختمې شوي دي، نفرتونه زیات شوي دي. نفرتونو وجه څه ده، څه ویني؟ دا زمونږ دا کوم چې دا نوی کل دی دا ټول په دې سوشل میډیا پسې دغه کېږي، په دې کې دومره ور ډوب شوي دي چې هغه خپل د مشرانو مینې او هر څه دغه شوي دي، هېر شوي دي. بس خلک موبایلونه په دې کې دي نو څوک یو بل سره دغه نه کوي. دا مشر کشر تمیز ختم نه مشر کشر تمیز ختم شوی دی، ټول په افطاریانو په دې دغه باندې دي موبایلونو باندې او سوشل میډیا کې لیډر قوم جوړوي که نه، ته خو وینې که نه نور هغه لونډې لپاړې او په فیسبوک دا جراثیمو نه هغه خو ته پېژنې که نه، دا صرف کنځلې کوي. هغه ته کنځلې دا زموږ دا نوی کول دی، بس کله یو پسې چې چا ها هو وکړه بس هغوی پسې منډې وایي، نور شاته د هغې نه ګوري چې دا د کم کول نه دی، کم اصل یې څه دی او نسل یې څه دی، بس چې چا منډې ووهلې بس هغوی پسې دوی هم روان دي. خپله څوک داسې لیډر ګڼئ؟ مونږ خو خپل آفتاب احمد خان شیرپا ځکه چې بچپن نه زمونږ والد صاحب هم هغوی دغه کوي سپورټ کوي او ټول بس هغه یو داسې لیډر دی چې ټول عمر دلته زموږ په علاقه خلکو خدمت کړی دی، لکه داسې هغې نه دی کړی، سکولونه یې جوړ کړي، کالجونه یې جوړ کړي دي. نو ته دې خپله مطمئن یې؟ زه دې خپله مطمئن یم.